السلام علیکم. 2 ورځې مخکې یو ډیر عظیم شخصیت، یو ډیر خوږ شخصیت په پیرا پلیجک سینٹر پیښور کې یو ډیر فعال کارکون مشتاق حسین مهمند صاحب وفات شو. ما چې دا هغه پوسټ د پیرا پلیجک سینټر په پیج باندې وکتو نو دعا مې ورته وکړه او ما ته زاړه یادونه رایاد شو. مشتاق حسین د یو ډیر امیر خاندان سره تعلق و. د پیدایشي ډیسیبل او معذور او په ورونو کې کشر او ډیر نیازبینو. د ده سره زما تعارف شوی په 1996 کې. د دوی یو ډیر غټ ډیسټریبیوشن د میډیسن سیټ اپ او زموږ د کمپنۍ هلته ډیسټریبیوشن راغی. نو په اوله ورځ چې مې ورسره تعارف وشو کېناستو نو زما د هغه کیمستري ډیره میلاو شوه. ډیر خوږ سړی او ډیر باغ و بهار شخصیت چې څه ته وایي. هغه د خپله معذوري چې دا چرې مجبوري نه وه ګڼلې. په هغې وخت کې به هغه د ټول ډیسټریبیوشن سیټ اپ او دنیا لکان ګاډي ډیلیوریز او سپلایز دا ټول کنټرول کور او د هغې انچارج او ډېر اکټیو لایف به یې تېرو. ډرایوینګ به یې پخپله کو. بیا هغه یو کال دوه زما د هغه ډېر ښه دوستانه وه. بیا پکې په منځ کې ګیپ راغی. زم ټرانسفر شومه، لاهور ته لاړمه او وخت پکې ډیر تیر شو. یو 4-5 کاله مخکې زما والده بیماره شوه. نو هغې لپاره د پیرافلیجک سینټر کې مونږ اډمیټ کړه ځکه چې هغې خپه فریکچر راغلی او هغه د هلته نه بغیر نه دغه کېده. پیرافلیجک سینټر یو دومره عظیم او زبردست سینټر دی چې کم کې د معذورانو او سپیشلی د سپاینل کارډ ډیمیج انجریز چې وي د هغې مریضان پکې. نو ما هلته کې یو 10 ورځې تېرول. زه چې اډمیشن له لاړم چې مې وکتو په ریسپشن باندې مشتاق حسین ناسو. ډېر خوشحاله شوم، زاړه یادونه مو تازه کړه او بیا به روزانه زه د هغه سره کېناستمه. نو هغه د معذوري چرې مجبوري نه وه ګڼلې او د اخري کلونو کې ټول عمر هغه بس 24 غنټې به بیا په پیرافلیجک سینټر کې و. د مریضانو خدمت لا د ادارې د ترقۍ کې به ډېر فعال کردار او ډېر ښه لیکونکی و. ډېر ښه صحافت به یې کو. مختلف اخبارونو کې به هغه کالم شایع کو. پای کې به هغه د دې معذورانو د مسایل حکومتونو ته اجاګر کول مخې ته به یې راوسته چې یاره دا د دې خلکو مسلې دي او د دې د حل د کوششونه وکړي. نو مشتاق حسین اوس په دې دنیا کې نشته. الله دې ولې جنت الفردوس نصیب کی. ډیر خوږ انسان و. ما وی چې تاسو ته د مشتاق حسین یادونه شیر کم او د هغه په حق کې دعا وکم. تاسو هم هغه په خپل دعا کې یاد ساتئ او زه به هم ورته دعا کوم. ډیر شکریه. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.